أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک متعلق بیان میں شروع کرو درتا. غالباً دیتا میں خبر رسول وچے دا مور بی بی دا وفات نپس دا نبی علیہ السلام مبارک تربیت دا غنکا عبد المطلب پخپل ذمہ دار غشتو او دا پیغمبر علیہ السلام بے دیر زیاد خیال ساتا. دا خپلو بچون بے دا قدر پا نظر و تقتل او داغی یو سو وجه بے یو خودی یتیمو او دا سی یتیمو چی پلارے دا پیدائش نمخ کی وفاتو مور پا معشوموالی کی وفات شوا نو پا یتیم دا انسان دل رحمی. دویم پا پیغمبر علیہ السلام کے غدا سے نخیلی دلیوی چی غدا سردارے و دا کامیابی نخیوی تردی حد پوری عبد المطلب دا بیت اللہ پا خوا کی بسادر خور کو او پیغمبر علیہ السلام گوری معشومو او پاغا صادر دا پاس بیدے کیناو او نور چی سمرن وسیو بچیو ابے پا صادر دا پاس ناستی تن پری خودل. نو بعض بچو بوتوی دا زمونگ روارت لا دمر مین ولی ورکے مونگ ور سر زمونگی ترونیو مونگ ور سر یوزے پسادر ناستی تا نپری دے وی تاسو تا پتہ نلگی چی زمان دا دی بچی سمر لوی شان دے دل بخدای یو لوی شان ورکی. یو مرگری وی چی یو زل درالم بیت اللہ شریف تا و عبد المطلب دا بیت اللہ نتاویدہ و دیر زیاد خپاو او دا دعاگانے کول چه خدایا زما بچے مال راکا خدایا زما بچے مال راکا. نوی ما دا چانا تپوسو کو چه سچل شوی دے چه عبد المطلب دمرا پریشان دے ویدار دے او نوسی دے او اغا پا اوخ سور چتا تلی دے نو اغا نا وقت تکڑی نو دے زکا پریشان دے وی لک سات پس نبی علیہ السلام پا اوخ سور راغی معشومو خو پا اوخ سور راغی دا اوخ نراکوس شو عبد المطلب ورمن رکڑا وزان تیرا ترغانا باسا وی بچے غم میں ختم شو تمیولی دنو خوشحال شو. دیر زیاد تمین نبی علیہ السلام سرکولا اتفاقات دو چی پا نبی علیہ السلام پا معشوم والی کی دا غمون را روان دی نو عبد المطلب هم بیمار شو او دغا وقت دا حضور پاک عمر اتکال دے دا لگ عمر دے نو خپل بچی راغون کرل او بچو تاوی چه بچے زما سر زیاد فکر نه د خپل مال دے نه د خپل زامنو دے ما سر دے معشوم نوسی فکر دے د درد ما دردی د غم ما غم جن کئی نو سوک بئی چه زما د دی بچی زمواری بوالی او پدا سے نظر د تو گوری لکه د خپل اولاد بچو ټولو وی چې بابا ته مونږ ته حکم کوا مونږ بر د داسې تربیت وکړو چې د بچی نه به زیات تربیت کوو. نو عبد المطلب خپل زوی ابو طالب دی له منتخب کو او ابو طالب ځکه منتخب کو چې دا د پیغمبر علیہ السلام د پلار سکر ورو میندې خویندې وی دا نور ترونه چیو د دې میندې جدا وی او د ابو طالب او د پیغمبر علیہ السلام د والد محترم میندې خپلې وی نو هغه منتخب کا ابو طالب ته وی وی دې بچی تا تسپارما دا یتیم نه د پلار نه هم او د مور نه هم د بدا سے خیال ساتے چې د خپل بچو نه به خیال ساتے او بیا دې کې عبد المطلب وفات شو. یو سړی وی ما په خپل چې جنازه د عبد المطلب مونږ وړله نو نبی علیہ السلام معشوم دې جنازې پسې روانو جړلې چاته رستو تپوس کړی دی وی تا ته د عبد المطلب مرګ یاد دی وی او زه خدا تو کالم په هغه وخت کې اتو کالو په عمر کې نکلا
تربیت پاتې شو تره ته چې ابو طالب دی، او حقیقت دا دی چې ابو طالب چې بیا د نبی علیہ السلام کم خیال وساته نو داسې پلار د بچی ماغسې خیال ونه ساتي، ډېر زیات به ځان سره نږدې ګرځاو، او چې چرته به ته نو خپل بچی به نه بوتلل او نبی علیہ السلام به ځان سره بوته، او نښې به پکې پته وه. په مکه کې دا خبرې مشهورې وې، کاهنان به راتلل او پیغمبر علیہ السلام ته به کتل، نجومیان به راتلل هغه ته به کتل، داسې ناشنا ناشنا حالات پیښېدل چې خلکو محسوسوله چې یاره د آخر زمانې پیغمبر راتلو والا دی، او هغه د آخر زمانې پیغمبر به هم دی جوړېږي. لکه اوس مثال په طور یو خبر مشهور دی او په احادیثو کې هم دی او د قرآن حکیم نه هم ثابت دی او په احادیثو کې هم شته چې قیامت به راځي، او د قیامت نه مخکې به حضرت عیسی علیہ السلام الله قرآن کې الله فرمایي جمدې اسمان ته پورته کړی دی، او احادیثو کې راځي چې دی به د قیامت نه مخکې راکوزیږي، او د هغه نه مخکې به یو نیک سړی وي حضرت مهدي د هغه حکومت وي. نو یو سړی مثلا نیک پیدا شي او خلک ویې لکه ده کې د هغه مهدي صفتونه شته، او د پیغمبر علیہ السلام کمې علامې او نښې چې وي نو هغه هم ټولې موجود دي. دقه رنګې د مکې خلک یهودیان، عیسایان او د نورو دینونو خلک په دې انتظار و چې نبی آخر الزمان دنیا ته راتلو والا دی، کمې نښې چې وي هغه ټولې موجود دي. او بیا د پخوانو کتابونو خلکو او نجومیانو او کاهنانو دا ټولو خلکو دا نښې په پیغمبر علیہ السلام کې لیدلې. نو ابو طالب هم په دې پوه، نو د پیغمبر علیہ السلام به ډېر قدر کو او ډېر احترام به کو او ډېر زیات عزت به کو، تر دې حده پورې چې یو ځل په سفر ته نبی علیہ السلام د ابو طالب د تجارت په سفر، د عربو ټول گزره اوقات په تجارتو، ځکه په مکه مکرمه کې غله نه کېده، اوسه پورې نه پکې غنم کېدل، نه پکې اوربشې کېدلې، او هېڅ قسمه نه پکې اوبشته او شال غرونه دي. نو د هغې ټول نظام به په تجارتو. نو ابو طالب یو قافله د تجارت واغېسته او شام ته روان شو، ډېر خلک ورسره په دې قافله کې شریک شو، مالونه دي پکې. نبی علیہ السلام دی خو معشوم دی دغه وخت کې، نو او دې وخت کې د حضور پاک عمر 12 کاله دی. نو چې هغه روان شو نو نبی علیہ السلام عمر پسې رو روان شو، تسلی ورکړه بچې لوی سفر دی، عمر دی لږ دی 12 کاله دی، نو تا نه بوزم. خو پیغمبر علیہ السلام ورپسې خفه شو، نو چې خفه شو د هغه خفګانې نه شو زغملی، نو روچرې که وایي زه ډېره ښه ده به وبه دې ځم. دا لومبې سفر دی د نبی علیہ السلام مبارک شام طرف ته، قافله روانه شوه. بصرا یو مقام دی چې هلته ورسېدل، اخو به داسې قافله وه چې یو ځای به یې دمه کوله، بیا به لاړل بل ځای به یې دمه کوله، بیا به یې بل ځای دمه کوله، چا به اغېشتل کول او چا به خرڅول کول. نو دا بصرا یو لوی علاقه ده، یو لوی ښار و په هغه زمانه کې. هغې سره خوا کې د قافلې د دمې یو ځای و چې قافلې به لاړې نو هلته به قافله ودرېدله، ایساره به شوه او یو بازار به ولګېد، میله به ولګېدله، چا به شی خرڅه و چا به شی اغېشته، دا به تجارت و روزګار به و کاروبار به و. نو چې څنګه د بصرا کې دا قافله ایساره شو، خیمې یې ولګولې، دغه دی د عیسایانو یو راهب و چې هغه راهب د عیسایانو دی چې هغې به ځان له په یو جونګړه کې دیری یا په یو سمڅه کې په یو غار کې دیری او د الله تعالی عبادت کوي، هغې واده نه کوي. د عیسایانو راهبان ودونه نه کوي، نه بچي وي نه ښځی نه ماشومانې، بس ځان له پروت یې لږه غوندې ډوډۍ خوري او هغه خپل عبادتونه کوي. اوس هغه راهبان د عیسایانو نشته، پخوا به دا ډېر زیات و. نو په یو غار و، په هغه غار کې دا راهب پاتې کېده او دی به کله کله راوته، کله به میاشت پس راووت، کله به 2 میاشتې پس راووته. دنیا به ورته په انتظار و، خلکو به د دواګانې غوښتې، خلکو به نذرانې تحفې ورکړې، غار ته به دننه شو، داسې ډېره موده پس به راوته. نو چې دا قافله د ابو طالب د قافله په د بصرا مقام کې دمه شوه، نو دا راهب راووته او راتلو سره نیغه په د قافله کې ترمذي شریف کې دا حدیث دی،
راتلو سره نیغ په دې قافله کې وردنوت او دې به چې قافله به کلم راتله دې به نه راوته چې څوک بنونو دې به راوته عام به نه راوته نو خلک هم حیران شو چې دا خو قافله ده او د دنیا خلک د تجارت کیږي دا راهب څنګه دا پادری راوته بحیرہ د ده نوم و بحیرہ چې راوته نو په دې قافله کې ګرځېده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې د مټه کلک ونیو او سوی وی هذا سید العالمین وی دې د ټول مخلوق سردار دی وی هذا رسول رب العالمین وی دې د رب العالمین د پروردگار د طرف نه رسول جوړېدونکی دی دنه پیغمبر جوړېږي هذا سید العالمین د ټول مخلوق سردار دی او په ده باندې به خدای پاک امت ته هدایت ورکوي خلک حیران شو د 12 کالو د ماشوم متعلق ته دا خبره څنګه کې وی ګوره خلکو وی ته څنګه دا خبره کې وی زه راته دا خبره په دلیل کوم ما سره کتاب موجود دی کتاب را واغشت کتاب ته به هم کتل او نبی علیہ السلام د مخ مبارک ته به هم کتل وی زما په دې کتاب کې چې د نبی آخر الزمان کمې نښې دي هغه ټولې په دې کې موجود دي یو خدا خبره ده د سترګو نښې ما سره شته د رنګ نښې ما سره شته د شکل نښې ما سره شته د طبیعت او د عادت نښې ما سره په دې کتاب کې شته د نبی آخر الزمان چې کمې نښې دي یو خو پکې موجود دي دویم څه دي وی دا قافله چې په دې غر راښکته کېده وی ما ورته کتل دې قافلې ته نو وی داسې کاڼي بوټي ما ونه لید چې هغه دته سر نه ښکته کړی او دا کاڼي بوټي بغیر د هغه انسان نه چې هغه نه خدای پیغمبر جوړوي سرونه نه ښکته کوي دا ترمذی شریف په حدیث دی او علماو د دې حدیث توثیق هم کړی دی چې مضبوط حدیث دی دا دوه شو درېیمه دا ده چې وی ګوره د ده په دې دواړو اولو په دې منځ کې یو مهر لګېدلی د پیغمبر وی ګوره د نبوت مهر هم پې شته دا خبرې وکړلې او دا پادري لاړ هغه خپل دغه ته دا راهب ننوت هغه خپل غار ته هغه خپلې سوړې ته او دې خلکو ته تاسو زه د دې هلک د برکته ډوډۍ کوم هغه د هغه خپل وس مطابق څه ډوډۍ برابر کړه او د ابو طالب د قافلې له راوسته ورته کېښوده خو چې دې راوت دا ډوډۍ راوسته دې وخت کې نبي علیه السلام اوښان بوتلي اوبه خورله ځکه چې چا به په قافله کې د غیا خدمت کو چا به د پخلی خدمت کو چا به د اوښان خدمت کو قافله کې خو به دومره کسان نو نبي علیه السلام مبارک اوښان بوتلي ګودر ته سیراب کولو لا نو چې راوت نو څه شو هغه هلک وی هغه تللی دی اوښان سیرابی را روان دی وی ما خو ډوډۍ د هغه د برکته درته راوړه دې کې نبي علیه السلام را روانو وی ګوره بل دلیل اوس ووینئ وی تاسو خو ما ته وی چې څه دلیل دی نو ما خو راته وختي دلیلونه وی خو بل دلیل هم وګورئ بل دلیل دا دی چې وی ګوره انور دی که نه سخت نور دی ګرمي ده وی او وی په هغه سورې فرشتو کړی دی د وریځ سورې دی په د فرشتو له طرف نه پې سورې دی ورته وګورئ او خلکو کتل واقعي نو چې څنګه نبي علیه السلام اوښان راوستل او څه میلول نو هغه چې کومه اونه وه نو د هغې اونې سوري ته خلک ناست وو د سوري ځای پکې نو نور نورو سورې خلکو نیولې وو وی ګوره تماشه کوئ چې نبي علیه السلام راغې سورې نو نور دی نو دی په نور باندې کېناسته نو خلکو ته وی ګورئ ورته اوس نو چې خلکو تماشه وکړه نو هغه اونه لږه کږه شوه او هغه سورې په پیغمبر علیه السلام ورته وکړه وی دی بله نښه شوه وی د ده سرپرست څوک دی وی دا قافلې دا مشر ابو طالب د سرپرست دی وی دا ماشوم دی څه دی وی دا مې ورواره دی زوی مې دی وی زوی دی نشي کېدی زوی دی نشي کېدی د پلار مخکې وفات شوی دی زما کتابونه دی دا وی چې پلار د ده د پیدایش نه مخکې وفات دی او ورواره مې دی وی ښځه دله قسم در کومه د خدای دپاره دا هلک مه بوځه شام ته هلته کې راهبان دي هلته جادوګر دي هلته کاهنان دي او دی به مړ کېده نه نقصان به ورته ورسوي مهرباني وکړه دی واپس مکې ته ولېږه دی مه لېږه نو هغه راهب ورته قسمونه ور واچول ابو طالب ته چې ته مهرباني وکړو دی مه شام ته مه بوځه شام د اهل کتابو د مولیانو د دغې خلکو د ساحرانو د کوټګرو او د کاهنانو علاقه را دی د نقصاني نه کېږي ورې
نو حضرت ابو طالب نبی علیہ السلام بیا واپس د بعض مرګرو سره مکه مکرمه ته راولېږه. اتفاق ته ګوره قافله رخصتیږي او دې کې اوه کسان را روان دي چې اوه کسان را روان دي د روم نه، ترمذی کې راځي اوه کسان. نو دی رالل دی راهب سره دیره شو، خلق خو د نیکانو نه دعاګانې غواړي. نو دی بحیرہ راهب ورته ویې هلکه څوک یې؟ وایي موږ د روم نه راغلي یو. د روم نه راغلي تاسو سره دا تورې او دا سامان، دا څه خطرناک غوندې خلک یې؟ وی او خطرناک خو یو. وی څنګه؟ وی موږ ته خپلو مشرانو ویلي دي چې هغه نبی آخر الزمان دنیا ته راغلی دی او په دې شام کې هغه په دې میاشت کې هغه د شام سفر کوي. نو موږ ورته لارې نیولې دي چې کوم ځای په ګوتو راشي چې مړې کړو. دا میاشت هغه د شام د سفر ده. نو موږ لارې نیولې دي چې په ګوتو راغی چې دې موږ مړ کړو. نو دا پادری ورته وایي دا راهب بحیرہ، وی قمقل نه یې؟ وی ولې؟ وی د کم انسان چې الله د پیغمبره فیصله کړې ده تاسو هغه وجلی شئ. یو خوا خدا وایه چې هغه نبی آخر الزمان جوړېدو والا دی او بل خو مرګ پسې ګرځي. نو چې د چا الله فیصله کړی چې دنه به زه اخیری پیغمبر جوړم او امت ته په هدایت ورکوم، نو یو خو د خدای مقابله ده او بل دا دی چې تاسو وجلی نشئ. نو هغه کسان هغه اوه کسان دی راهب قایله کړل. نو هغې بیا د سره ایثار شو، ښځه به دا سوچ په مونږ ختم کړو. دا یوه واقع شو. دویم سفر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شام کړی دی. دې وخت کې خو د 12 کالو دی، هغې وخت کې عمر 25 کاله چې دویم سفر یې کړی دی. هغه شام ته رسېدلی دی په هغه دویم سفر کې. خو په مکه مکرمه کې چې د نبی علیه السلام کم جندو دغه وخت کې ډېر عجیبه جندو. د مکې خلکو د پیغمبر علیه السلام ډېر زیات قدر کو، لږ نه ډېر زیات قدر به کو او ډېر احترام به کو، ځکه پیغمبر علیه السلام په ژوند کې دروغ به نه وي. دروغونه به یې ځان ساتو. دروغ اسم ډېر جرم دی. او په کلي کې چې کم بوډا به او کم بوډۍ ښځه به وه بیمار به و، د هغې خدمت او هغې له به یې منډې تړلې والې او د وعدې خلاف ورزي نه ده کړې او هر چا سره ښکلې مزیدار خشته ژوند تېر کړی دی. یو صحابي دی رستو مسلمان دی، حضرت سایہ ابن یزید رضی اللہ عنہ، هغه وی ما سره نبی علیہ السلام په لکانه کې په تجارت کې شریک پاتې شوی دی. وی قسم دی که دومره رښتونی او امانتدار انسان ما په دې خپلو سترګو لیدلی وي. او یو بل ملګری دی، هغه وی نبی علیہ السلام سره په مکه مکرمه کې زما څه خبره اتره راله. وی ما ورته وی چې ودرېږه زه دله دا شی راوړم. نو وی نبی علیہ السلام ما ته وی چې ښځه شا به راوړه. وی ما چې ته راته دلته ودرېږه زه یې راوړم. وی ما ته وی چې ښځه دلته تا ته ولاړ یم شا به دا شی راوړه. هغه وی چې زه لاړم نو ما نه هېر شو، هېره مې شوه خبره. ورځ تېره شوه، شپه تېره شوه، 3 ورځې پس اتفاقي په هغه لار تلمه. خبره مې هېره شوې وه، انسان دې هېرېږي. وی چې په لاره تلم نبي علیه السلام هلته ولاړو. نو ما وی چې زه خو مانم یېره د دلم هم دا خبره. وی ما ته وی هلکه جیبه کار دې را سره ونه که؟ مې چې ولې؟ وی ما سره دې وعده وکړه او ما هم د سره وعده وکړه چې دلته به ولاړ یم. نو د الله بنده 3 ورځو نه تا ته زه دلته په انتظار ولاړ یم. دومره د وعدې پابند. مونږ خلک د وعدې څه پروا نه ساتو. وایو ځان ته عاشقان د نبی علیہ السلام او ځان ته د پیغمبر علیہ السلام محبتیان وایو، امتیان وایو، دروغ ټول وایو، پروا نشته. حالانکه دروغ ډېره لویه ګناه ده. نبی علیہ السلام د دروغو متعلق فرمایي چې د دروغجن سړي د خولې نه چې کم بدبویي ځي، بدبویي یو بیل فرشتې ته تښتي. مونږ ټول دروغ وایو، ټوله د بل دپاره خلک دروغ وایي. د وعدې خلاف ورزي څومره، دا کار ماښام کوم ښه نه کوي، دا سهار کوم ښه سبا بیا نه کوي، دروغ وایي، د دوکې کوي، د وعدې خلاف ورزي کوي. دا ورته اډو ګناه نه ښکاري، حالانکه دروغ ګناه کبیره ده، وړه ګناه هم نه ده. د وعدې خلاف ورزي ګناه کبیره ده، وړه ګناه هم نه ده، لویه ګناه ده. ګورې یو وړه ګناه یو لویه ګناه. د
دا وعدے خلاف ورزی نبی علیہ السلام فرمائی لا دین لمن لا عہد لہو کہ سوک دا وعدے پابندی نے کہ دا سر نا دین نشتا دا دین اخلاص ہے تلا پاتی دا پیغمبر علیہ السلام دا امتیت دعوی کے دروغ ولی ویتا دروغ جن باندے خدا قرآن حکیم ہوئی پا دروغ جن دا خدا لعنت وریگی نو جن دے پاک تیر کردے دے پا مکہ مکرمہ کی پالکانہ کی خشنخ کو لے پاک جن چاہ دے تپوسو کو وی پا مکہ کی خوب دا دمتو بو دا دنگ ڈونگا و دا قصے پہ سیوے نو دا نبوت نمخ کی پیغمبرے نمخ کی علکانے جن کے دا کار چاہتا کردے دے کنا وی اوزل میں گڑ چیلے سرولے ہر پیغمبر باندے خدا گڑ چیلے ہم گوری سرولے دی اللہ یو شان دے اس ما من نبی الا رع الغنم حدیث کی راضی ہر پیغمبر گڑ چیلے سرولی دی صحابہ دے تپوس کی وانت یا رسول اللہ تا سرولی دی وی امام سرولی دی ولی گڑ چیلے ولی سرولی دی دیکھ ریر حکمتو ندی یو خدا چسو گڑ چیلے سری نو گڑ چیلو نا دا مشقت شیبل نشتا اخو با گردی پا دشتو باندے تب امور پسے گردے چی دا مخ کنا دا مشقت بلد شے تاباندے بدا ہجرت سفر رازی دا جہاد سفر بدا پس رازی دا دعوت سفر بدا رازی نو چی مخ کنا بلد شے او گردے لگون دے پوکے دے طاقت دا گردے دو پیدا شی وجود کے دے مشقت پیدا شی پالکانو پا معشومالی چی کم سلی مشقت جن تیر کی نرست بیا مشقت کولی شی او پالکانہ باندے چی سلی دا آرام طلبے جن تیر کی ارست دا مشقت جن نشی تیرو لے یا وشوا دویم دا دے گڑو چیلو دا سے مثال دے لکا یومت گڑ چیلے چی سوک ساتی کنا او پسا چی ساتی نو دے ار وقت متوجی وچی تا پردے فصلو نخوری دا سوچم کئی او چتا شرمخ پیرانشی شرمخ ایرانو نتختی چتا غل پیرانشی رانو نتختی دا بو غم ولکی دا گیا ولکی دا باران دا بچکی دو غم ولکی دا دارو درملو غم کئی نا جوڑا پکی نشی دا قرنگ پیغمبر دا امت غم کئی چی دی دا دیو ٹریننگ دے دا دیو تربیت تے گڑا چیلے رانا شرمخو نتختی دا امتی رانا شیطان اغوانکی دا امت رانا نفس و خواہشاتو نتختی دا شرمخ پا شکل کے او گڑ چیلولا لگیا دے دا اوبو دا خوراک بندو بس کئی دا قرنگ پیغمبر امت لگیا دے ظاہری جسمانی بندو بسم کئی و روحانی مولا دا خوراک بندو بس کئی نو دا گڑو چیلو تربیت سر بدے پا دا ٹریننگ شده دا پار چی تب دا امت سنگ تربیت ساتے سخیال بساتے نو سمودے پیدا کار کرے دے او بل گڑو چیلو سر چا تعلق جزی پا کی پیدا کی دا کیا جزی دا او خان کی سوک ساتی اگر کی کبر پیدا کیگی دا کیا جزی پیدا کیگی نو نبی علیہ السلام وی گڑ چیلے میں اوزل سرولے نو ما تا چاوے چی پا مکہ کے نن وادرے و پا کے ڈول و سرنا دی نو آگا ڈول بڑنگے دا و آرہ باپونا بیوالا و سندرے بویلے کے دے وی ما تا مرگروی سیل نکو میں زی چیزو وی چرالم ماس خطن نپس وی لاقصان و شورو شوے کی ناستو گیر چا پیرا خلق راضی جمع شو وی زم کی ناستم ڈولا و سرنا و ارس قصہ پہ سپا کرالا و ارس چوشوشوی مالا خدای خوب راوستا او دشم پناستا او دیم و خلقو چی سکڑی دی اس دنیم خبر شوے چی اگا قصہ پیسا خلاصا شوا وی بارگری دا سے وڑا قولما چی دا چیزو وی میں چی قصہ بکل شروع کیگی وی چی ختمم شوا قصہ خو خلاصا شوا پوزکی انو وقتے شو او خلق خلال الخوارش شو وی اسنا خبر نشم وی پا معشوم والی کم خدای زردہ سی چیزو نساتا لینا بیت اللہ یو دل جوڑے دا نو خلقو گٹی روڑلے نبی علیہ السلام ویزلا معشوم ہوما نو ایما با گٹا روڑلا نو زمات رو عباس ہو پا عمر کتی دو کالا مشرو نو ایما تا اگا عباس ہوئی چی روارد آسیو کدا اوگا با دی پا دا گٹا خوکشی نو ما لنگ والیو لنگ کمیس بینو دا پرتوب پا دے میں لنگ والیو نو چی دا لنگ دے اس پر تا خورا کوٹی معشومے نو دا دا پا دی اوگا باندے کی دا نو دا گٹا با دی دا تیگا با دی دا اوگا نخو گئی نو عرب با بربن کردے دل دا اگیخو سا پروانا وا اگیخو با توافم بربن کاؤ نو مام بی چی زخو دیر خدا نو چی ما اگا لنگ سنگوس پر دو چتاو میں ویدے کی پزمکا پریواتا ما اوسترگی بقیو پرسے دے چگی کی ازاری بالخ پل لنگ راکے ویدے دا گی نپس بربن نیم لی دلے شوے خدا پا حفاظت کے ساتھ لے نو گورا ابو طالب سوئی ابو طالب سر چی کم جن دے ڈوڑے تا چی بکل نبی علیہ السلام و سر کے ناستا دے نخوی دا مین خو اسی نہ پیدا کی گی یو معشوم سر محبت اسی نہ پیدا کی گی
نوی په ډوډۍ به نورو بچو زما شور کو، نبی علیہ السلام به شور نه کو، غلی به کېناستو. دی یو عادت. زما نورو بچو چې به کوم ماشومان خو هر خوا ګوتې وړي راوړي که نه، او د نبی علیہ السلام د ماشوموالي نه د عادت چې د خپلې مخې نه به یې خوراک کو، د بل مخې نه به یې ګوتې نه وړی. او وی بله فایده به څه وه؟ وی چې موږ به ډوډۍ کېښوده او نور بچي به دی به نو زر به خلاصه شوه، او چې پیغمبر علیه السلام به کومه ډوډۍ کې شریک ناست و برکت به پکې پیدا شو، نه به خلاصېده. او وی زما نور بچي چې به سهار وختي را پاڅېدل نو د چا پوزې نه به قڼ بیده، د چا به سترګو چخې نیولې وې، د چا به غاښونو نه څخه وبتلې. او د نبی علیه السلام په ماشوموالو کې ما د خولې نه لاړې څخه او یا په سترګو کې چخې یا په پوزه کې ګند نه دي لیدلی، صاف ستره به او غاښونو به یې داسې چمک و لکه ګلی چې په خوله کې نیولي، د ماشوموالي نه صفا ستره به. نورو بچو به په خټو په لختو کې لوبې کولې او نبي علیه السلام ځان په ماشوموالي کې صفا او پاک ساته. دې وجې نه داسې ماشوم سره د خلکو محبت زیات پیدا کېږي، نو خلق نخم پکې راوباسي او خپل ژوند هم د ماشوموالي خشترې دروغ نه وایي. خو که د چا په کو ضرورت راځي ماله شا به سودا راوړه په منډه هر چاله منډه وایي. نو د ابو طالب په زړه کې دا د نبی علیہ السلام قدر پیدا شو، د خپلو بچو نه به زیات ورله لحاظ ساتو، او د مکې خلکو هم د نبی علیہ السلام به ډېر زیات لحاظ ساتو. دې حد ته خبره ورسېده چې د پیغمبر علیہ السلام خپل نوم خلکو نه یادو، امین او صادق به یې ورته وي، په دې مشهور شو. بس چا د نوم چا نه یادو، هلکه هغه امین څه شو امانتګر، او صادق هغه رښتونی څه شو خلکو به ورته صادق او امین وي. په محمد یا په احمد صلی الله علیه وسلم چا هم نه یادو امین. ورشه هغه امین ته آواز کا، امانتګر ته ورشه هغه صادق ته آواز کا، هغه رښتوني ته. خو د چا به ضرورت او سامان ته به جتو، بل شي ته به جتو نو فورا، او که په لاره به څوک روان و پیټې به وړو ورمنډه به کاکاجي راکه د سره کور ته یوسم، زنانه سره به پیټې و هله راکه بیا یا ترورې د سره کور ته یوسم. دا خدمت یې کو په دې ماشوموالي باندې. دا د پیغمبر علیه السلام مبارک صفت دی. بیت الله شریف جوړېده. بیت الله د بیت الله د جوړېدو عجیبه اندازه وه. خدای پاک نبی علیہ السلام ته ایثار کړي بعضې کارونه د فیدې. بیت الله شریف سیلاب روان کړی، سیلاب راغلی و روان کړی، او دیوالونه یې شلېدلي و او چت یې نړېدلی و، او بیا یو اجدها خامارو په دې بیت الله شریف کې، دونه غټ خامارو چې کله به وی سر روچت کو په دیوال به کېښوده نو لکه د کټي عمره سر و، دومره غټ سر و، او چې خوله به یې وازه کړه نو خلک به تېرېدل. نو د مکې قریش یو ځل راجمع شو چې دا بیت الله خو روان دی، د خدای کور دی جوړول غواړي، چا وله ګوتې نه ورتلې، نه دا به موږ روانو سینګه، دا به موږ سینګ روانو، او چا به یې د مار سره څه کوي، دا به څوک دې ته ورنږدې کېږي. الله دا رورو کو دې دپاره چې نبي علیہ السلام را لوی کې او دې پکې صدار کړي. نو چې کله د پیغمبر علیہ السلام عمر لږ زیات شو نو بس بعضې کسان راجمع شوي دا د خدای کور دی، مونږ که دا روانو نو مونږ خو یې د بېعزتۍ او د بېادبۍ په خیال نه روانو، مونږ خو یې د جوړولو دپاره روانو. یاره نو اوس هم د بعضې خلکو بعضې څیز له ګوتې نه ورځي، لکه د جومات کې اکثر دا جالې مالي که نه، نو خلک وله ګوتې نه ور وړي، لکه دا خو توته کړي دي په دا جومات کې، او دا خو زبرګان دي. او توته کړي د کوم ځای نه زبرګ شو، د کوم ځای چې علیه استره چې دا زبرګ شوی دی، په خپل کور کې دا زبرګ ساتي چې جومات ته پې ککړ کړی دی. چا ورته په جومات کې لاندې دغه یو جومات ته لاړم، هغې ورته لاندې څادرونه اویزان کړي دي. هلکه دا څادرونه د څه دي؟ دا هم د توتکرو ته اویزان کړي دي. ولې توتکري ولې دا غول کوي؟ نو دا جومات دا څادر یې ورته اویزان دي کړي دي. الله اکبر، دا چنګ چونګ کوي خلک د مانځه نه وباسي، خپل کور کې دا ساتي دا زبرګانه. د خلکو په زړه کې یو دباو پروت وي چې که دې لمګوتې دې جالې یوړې نو نقصان به راته پېښ شي. دغه رنګې د هغې په ذهن کې دا دبه و که دا بیت الله روانو نو مونږ ته خو څه مصیبت پېښېږي. نو یو قریشي ورمنډه کړې، سسکور او کوداله یې راواغېسته او د بیت الله نه تیږې جدا کړه. مونږ خو دا د بېعزتۍ په خیال نه روانو، مونږ خو د جوړولو په خیال روانو. نو چې هغه څلور پنځه تیږې وویستې نو بل هم راغی بل هم راغی، نو بس ټول ورته متوجه شو. او مار سره خدای څه چل وکړو، او غټ مارو دقسې یو ځل غرمې سر روچت کړی په دیوال د پاسه یې سر یې ښودی، دې کې یو اجدها یو لوی دغه خامار راغی.
دا دغه دا باز یو لوی باز مرغه رااله او چې څنګه دا بار دا باز راغی دا مرغه او ورغوټه کړل نه خامارې په دې پنجو کې ونیو اوچته کړ وی تختاو ټولو خلکو لید چې لکه خامار خو هغه دغه مرغه او تختاو خامار خو یوړو نو د خلکو د زړه نه دغه خامار هغه هیبت هم لاړ ختم شو بیت الله روان کړ چې روان یې کړو د ابراهیم علیه السلام چې کمې تیږې وې خونه هغې ته یې ورساو نو سره نه جوړول یې شروع کړل نو چې جوړول یې شروع کړل د حجر اسود دا د ځمکې نه تقریبا 4 فوټ اوچت دی دغه ځای له راورسېدل نو چا وی د حجر اسود به زه یکدم او چا وی زه به یکدم او چا وی زه به یکدم جنگ جوړ شو د یو قوم مشر وی دا زما حق دی د بل قوم مشر وی دا زما حق دی د بل قوم مشر وی زما حق دی تورې راووتې نو د هغې غټ قسم به دا و چې هغې به وینه راوړه او لاس پې پکې کېښوده د څاروي وینه به وه نو د قومونو مشرانو پیاله کې وینې راوړې او پکې لاس کېښود مطلب به ردې دا و چې ګورې ما په وینه کې لاس بس ګنده کړی دی اوس وینې به تویو په دې شر ختم شو څوکیداران مقرر کړل اتفاق ته ګوره سهار وختي د ټولو نه مخکې مانځله یعنی جمعات ته هغه وخت کې خو به داسې منځونه نه لکه دا مونږ چې دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم و چې راغې ټولو چغې کې جاء الامین هلکه بس امین راغې ښه هغه امانتګر راغې فلان کې راغې فلان کې راغې نو د پیغمبر علیه السلام دی وخت لا بالغ هم لا راکوټه دی کشر دی بالغ خو دی خو راکوټه وي عمر کم دی له نورو په نسبت هغه یو ډېره ښشته فیصله وکړه وی اختیار خو زما د ټول مشران یې راغونډ کړل وی اوسته اختیار دی که په خپله یې لګیا دا حجر اسود او که مونږ ته وی وی نه زما یو طریقه ده هغه وکې نو د ټول به په خپل قسم کې رښتونې پاتې شي وی یو څادر راوړی څادر یې پرې راوړو څادر چې راوړه خور یې که په منځ او چې خور یې که نو حجر اسود یې راواغېست په څادر کې کېښود په خپل لاسو مبارکو او ټولو مشرانو ته وی راشه دا پلو ونیسئ اوچت کې دا دې جوړه که چې ټول اوچت کړي نو د قوم مشران رالل او پلونه یې ونیول او څادر یې اوچت کړ حجر اسود په خپله اوچت شو نو چې اوچت یې کړ نو نبي علیه السلام حجر اسود راواغېست او په غاړه کې کېښود د بیت الله په جوړولو کې خدای پاک نبی علیه السلام له دا یو حصه مقرر کړه او هوښیاره فیصله یې وکړه څونه هوښیاره فیصله ټول مشران خوشحالم شو هر یو ما قسم کړو چې زه به اوچت وم اکدم به بس ما اوچت که که نه څادر کې ټول اوچت که نو جون دی په مکه مکرمه کې د عزت تېره خشته ښکلی جون مزیدار مشرانو به قدر کوم زولو به قدر کو او دا فضول گپ شپ او دا خندا خوندی د دې نه ځان ساتلی دی چته په زندګۍ کې نبی علیہ السلام فرمایي ما په زندګۍ کې چې ته بت ته سجده نه ده کړې نه مې د بت احترام او تعظیم کړی دی لکه مې د ماشوموالي نفرت و چې دا خو د کاڼي مورت یې مونږ جوړو په خپل لاس ولا مخونه جوړو او پوزه ولا جوړو شکل ولا تراشو نو دا به مونږ له خیر راکوي کوم شی چې ته جوړ کې نه به تا له څه خیر درکړي خیر به هغه ذات درکړي چې تا جوړوي او ستا خالق او مالک دی مخکې نه مې د بوتانو نه نفرت و نو یو سفر یې بل وکړه د 15 کالو په عمر کې د شام هغه سفر یې څنګه و په مکه مکرمه کې یو ښځه وه ډېره هوښیاره و مالداره ښځه وه نوم یې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها و د پلار نوم یې خویلد و دې خدیجې سره بلا سامانو او نارینه څوک شته نه او د پیغمبر علیہ السلام د امانتګرۍ چرچه خوره ده نو د خدیجې دا چلو که چې نبی علیہ السلام ته سوال جواب راولېږه د چا په واسطه چې که تا زما سامان یوړه جومات متعلق بیا درته وایم ښه زمونږ بره جومات کې چت کې کار شروع دی دوستان پکې پوره د زړه اخلاص نه تعاون وکړي ښه انشاءالله کار هم زمونږ به نږدې دی که خیر انشاءالله خو قرضدار یو پکې ځکه مونږ خو عامې چندې نه غواړو د جومات دپاره تاسو دوستان چې څومره یې د زړه د اخلاص نه پکې تعاون وکړي انشاءالله چې دا کار سرته ورسېږي پلسترې بره شروع دي الحمدلله نو هغې ورته سوال جواب راولېږه
چې که زما مال ته په تجارت کې شام ته وړې نو زه به دله ډېره ګټه درکم د نورو په نسبت. نور خلک چې څومره ګټه بل له ورکوم د هغې نه به تاله ډېره درکم. نو نبي علیه السلام د خپل تره ابو طالب سره مشوره وکړه. هغه ورته ډېره ښه ده ځه لاړ شه. نو د خدیجې رضی الله تعالی عنها مال په تجارت کې د یو قافلې سره شریکو شام ته یوړو. او د دې خدیجې یو غلام و میسره نوم یې و، او سره د خدمت دپاره ملګری شو چې ماله به یو غلام راکړی چې ما سره دا مال تجارت کې خدمت وکړي، کار را سره وکړي. نو میسره ورسره په خدمت کې لاړ. اتفاق ته ګوره لاره کې یو بل پادري و نستوره ورته وایي، هغه سره د پیغمبر علیه السلام ملاقات وشو. دا خو راهبانو چې څنګه ملاقات د نبي علیه السلام سره وشو، هغه قافلې والا ټول راغونډ کړل او د نبی علیه السلام نه څه تپوسونه وکړل او د هغې جواب یې وکړ. او هغې راهب هم اعلان وکړ، وی ای قریشو ډېر ښه بختم دی، ښه بختور خلک یې. وی څنګه؟ وی دا کم هلک چې دا قافله کې تاسو سره روان دی د ده نه د آخرې زمانې پیغمبر جوړېدو والا دی. وی دلیل دی څه دی؟ نو هغه هم خپل کتاب راوویسته. وی ګوره دکې چې کومې نښې دي هغه زموږ په کتابونو کې موجود دي. هغې نستوره راهب هم د پیغمبر علیه السلام د نبوت پیشنګویي ورکړه او خبر یې ورکړه قریشو له. دې میسره خو به دا هر څه نوټ کول. چرچا و نو بی بی خدیجې د خپل میسره غلام ته وی چې دا هلک تجارت له لیږم خو د یو حرکت نوټ کوه ما ته بال وی. اتفاق ته ګوره هغې مال ډېره لویه ګټه وکړه. دومره ګټه یې وکړه چې د خدیجې رضی الله عنها مال دومره ګټه ډوچته کړې نه وه. نو چې واپس رالله نو میسره غلام بی بی خدیجې ته ټول الوې وی دقسې نستوره راهب خدا خبره وکړه. نستوره مشهور راهب و د عیسایانو، هغه خدا خبره وکړه چې دا د آخرې زمانې پیغمبر جوړېدو والا دی. یوه او وی داسې کار دی چې موږ پنور سره شو او په ده به د ورځې سوری کېده. دې پنور چېته خدای نه دی پرېښی، سوری به پرې کېده. او درېیمو عیسی عادت یې و، وی عادت یې دا دی چې چاته دروغ نه دی ویلی په دې ټوله لار کې، او نه ستا په مال کې په خرڅولو اخیستو کې ټګي کړې ده. او یو ځای کې یو سړي سره سودا کوله نو هغه ورته قسم وخوړه چې د ما د پلات او په عزا قسمي په د خدایانو په بوتانو باندې. نو نبي علیه السلام ورته وایي چې زه خو ګورې په بوتانو قسمونه نه خورم او نه بوتانو له عزت ورکوم. که ته ورکې وایه نه د په بوت ستا قسم منم او نه د بوت پرواز ساتم او نه په بوتانو قسمونه خورم. هغه ټول چې په سفر کې د نبی علیه السلام کوم ښه صفتونه دې میسره لیدلي هغه ټول راوړل او بی بی خدیجې ته بیان کړل. او اتفاق ته ګوره بی بی خدیجه دغه وخت کې بره په خپله بالخانه کې وه او نبی علیه السلام را روانو. وی وګوره دقه هلک دی، دې سور نور ته وګوره په د سوري ته وګوره، د پاسه پې فرشتو یو ریاض هر څه چې دي خو سوری پې د پاسه کړی دی. نو ګټه ډېره زیاته وکړه مال. نو نبی علیه السلام له پکې ښه مضبوطه حصه ورکړه. نو دې خدیجې یو خوب لیدلی و. خوب یې ولیده چې د اسمان نه یو سپومۍ ده او ډېره ښایسته ښکلې رڼا یې کړې ده. هغه سپومۍ اوچتېږي اوچتېږي چې ښه اسمان ته نوره هم اوچته شوه او رڼا یې زیاته شوه. نو ورو ورو را روانه و را روانه و زما په کور کې زما په دغې کې دا سپومۍ را پرېوته. دا خوب یې ولید. چې دا خوب یې ولیده نو د دې د تره زوی ورقه ابن نوفل د پخوانو کتابونو عالمو دا لاړ هغه د خوب اوس هم عالمانو ته خلک وایي. نو ورقه ابن نوفل ته هغه خوب بیان کړ. وی دغسې ما خوب ولیده. وی ښه رښتیا وی دا خوب دې لیدلی دی؟ وی او. وی ښه ته به د نبي آخر الزمان نکاح کې داخلېږي. تا د خوب دا تعبیر شو. دا خوب دیم لیدلی و او دا خوب بی بی صفیه رضی الله تعالی عنها هم لیدلی و. حضرت صفیه په خیبر کې د یو یهودي لور وه او په بل یهودي باندې واده وه. یو غټ مالدار یهودي سردار و، په هغه واده وه او تازه واده شوه. نو چې واده شوه نو دیم خوب ولیده
وی اوس سپومې د مدینې د طرف نه اوچته شوه او د اسمان د منځ ته لاړه او هغه سپومې راتله زما په دا غېږ کې را پرېوته. نو د دې صفیې خاوندم د پخوانو کتابونه خو یهودي و او د پخوانو کتابونو علم ورسره و. نو خاوند ته الوې وی سړیه دقسې خوب مې ولیده چې اوس سپومې و د یثرب د مدینې نوم یثرب و د مدینې نه اوچته شو د اسمان سر ته لاړه او بیا زما دې غېږ کې را پرېوته. نو خاوند خو یې پوه شو نو هغه مضبوط لاس اوچت کو دا صفیه په یو مضبوطه څپېړه وواله. وی ته جوړ د مدینې د سردار خوبونه یې نه ته د مدینې د سردار خوبونه یې نه. نو د بی بی صفیه په دې مخ باندې یو داغ پاتې شو. اتفاقا 4-5 ورځې پس نبی علیہ السلام په خیبر حمله وکړه. خیبر فتح شو. هغه صفیه د پیغمبر علیہ السلام نکاح رااله. نو په دې مخ یو داغ و. نو تپوس ته چا وکړي دا په مخ دې داغ ولې دی؟ وی دا خاوند په څپېړه والی وم ځکه ما دا خوب لیدلی او داسې خوب بی بی عایشې صدیقې هم لیدلی دی. هغې خو 3 سپومې لیدلی دي. وی خوب مې ولید چې یو سپومې راله او زما په غېږ کې را پرېوته. وی بیا مې ولید چې بله راله را پرېوته. بیا مې بله ولیده چې 3 راله زما په دې غېږ کې را پرېوته. نو پلار ته دا خوب بیان که حضرت ابوبکر صدیق ته بابا دغسې مې 3 سپومې ولیدې پرله پسې چې زما غېږ کې را پرېوتې. هغه ورته اډو غږ ونه کړ. نو چې نبی علیہ السلام وفات شو او د بی بی عایشې په غېږ کې ته ساتلې وه که نه او د عایشې صدیقې په کوټه کې دفن شو. نو ابوبکر ورته وی هذا احد اقمارکې وی دا د هغه یوه سپومې وه او 2 به نورې ووینې. نو دویم ابوبکر شو دریم حضرت عمر شو. 3 واړه کوټه کې دفن شو. بهر کیف خدیجې چې دا خوب ولیده نو شوق نور پیدا شو چې یاره واقعي دا خو ډېر ښه خوب دی خو که خدای زما نبي آخر الزمان خاوند که خو دا خو به ډېر ښي. نو د پیغمبر علیه السلام متعلق خو صفتونه مو چې دا د آخر زمانې پیغمبر جوړېدو والا دی او هغه نښې نښانې هم خلکو بیان کړې وې. نو خدیجې ذهن کې دا خبره راله چې ممکن ده چې همدا لکه واقعي آخر زمانې پیغمبر جوړ شي. نو نبی علیه السلام ته سوال جواب راولېږه د نکاح دپاره. دغه وخت کې د حضرت خدیجې عمر 40 کاله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر 25 کاله د نکاح پیغام یې راولېږه. نو نبی علیہ السلام چې دې کې خو زه څه نشم ویلی کاکا ته به ویم. نو حضرت ابو طالب ته یې وویل دا حضرت ورته موږ صرف د پیغمبر علیہ السلام د تربیت په بنیاد وایو چې د حضور پاک تربیت کړی دی. نور دی کافر مړ دی ابو طالب جهنم کې پروت دی. قسمت خبره ده. بهر کیف ابو طالب ته وی چې دغسې خدیجه ما سره سوال جواب را لېږلی دی غلام را لېږلی دی د نکاح اراده یې ده ډېره ښه ده. لاړه د نکاح د خدیجې رضی الله تعالی عنها سره وشوه. د نکاح خطبه ابو طالب په خپله ویلې ده نکاح یې تړلې ده او مهر یې 1500 درهم وله په هغه وخت کې مقرر کړ. 1500 درهم دا لومبی وعدو د نبی علیہ السلام. عمر 25 کاله او ښځه 40 کالو ده. خو ډېره هوښیاره بیبي وه. الله عجیبه نظام کوي. نو دې طرف ته د نبی علیہ السلام نه مور شته نه بل څوک داسې مشره زنانه شته. کور کې دننه خو بنده له ډاډ ښځه ورکوي تسلي وله ښځه ورکوي. نو که عمر د بنده د ښځې کمي نو هغه خو تسلي نشي ورکولی. هغه خاون له ډاډ نشي ورکولی او په نبی علیہ السلام خو وروستو مضبوطې مرحلې را روانې وې. نو داسې ښځه یې ولې نکاح له راوستله چې مالدارم ده هوښیارم ده مشرم ده. نو چې کله به نبی علیہ السلام نه څه تکلیف یا مسله پیښه شوه نو دې به داسې ډاډ ورکوه ښځه یې وه بیبي یې وه لکه یو مشره زنانه چې یو خپل کشر له ډاډ دغه ورکوي تسلي ورکوي. داسې تسلي به یې ورکوله او د هغې مینه محبت. الله اکبر. د ښځې د خاوند په منځ کې مینه دا ضروري شی دی. بهتره خبره ده. د کم خاوند چې د ښځې سره محبت او مینه ني یا د کمې ښځې د خپل خاوند سره محبت او مینه ني دا جون نیمګړی وي. نیمګړی خدای دې دا نیمګړی جون نه مسلمان ساتي. دا نیمګړی جون دی. بعضې خاوند په ښځو ظلمونه کوي او بعضې ښځه د خاوندانو سره ظلمونه او زیاتي کوي. د هر چا خپل حق دی. د ښځې خپل حق دی
او د خاوند خپل حق دی. که ښځې د خپل خاوند د حق خیال وساته او خاوند د خپلې ښځې د حق خیال وساته او بیا بچي د دواړو د خپلو بچو لحاظ وساته، اس په هم نه. خلاصه دا درونو که موږ د شریعت په دایره کې دننه ژوند تېر که، قسم دی که اس مشکلات هم وي، اس مشکلات مني. خو بعضې وخت کې ښځه د شریعت د دایرې نه سر بار وباسي نو د خاوند د حق خیال نه ساتي، او بعضې وخت خاوند د شریعت د دایرې نه سر بار وباسي د ښځې حق نه ساتي. نو د نبي علیه السلام او د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها محبت او زندگی مثالي وه. د پیغمبر علیه السلام خپل کور او خپل اوس چې دا کم ځای کې په مکه مکرمه کې اوس هم شته، د صفا مروانه چې سړی بار اوځي یو لوی میدان دی او ټټی دي، دا خلک ورته د ابوجهل ټټی وایي. په هغې چې سړی بار اوځي سورنګونه دي، هغې سورنګونو سره خوا کې یو سړک دی روډ شیب عامر سره خوا کې، هلته کې یو مکتبه ده، د پاسې پې مکتبه لیکلې ده او خوا کې اوس زمزم ټوټی هم دي، خلک ترې ټپکې ډکوي، زمزم اوبې هلته ایستې دي. نو دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش مبارک کور. لیکن او د خدیجې رضی الله تعالی عنها کور دا د مروا غونډی سره و. کله چې د باب المروه نه بار وځي نو دغه ځای کې د نیانو دوکانونه دي، اوس خو روان کړل پخوا وو، اوس یې لږ شاته جوړ کړي دي، د نیانو دوکانونه و. نو دغه نیانو دوکانونو سره خوا کې د خدیجې رضی الله تعالی عنها کور. نو حضرت خدیجې رضی الله عنها خپل ټول مال، ډېره مالداره ښځه وه، دا هم پیغمبر علیه السلام ته وقف کو او خپل کور هم پیغمبر علیه السلام ته وقف کو. نو نبی علیه السلام د خپل کور نه بیا را منتقل شوی دی او د خدیجې رضی الله عنها سره اوسېدلی دی. دومره بهترین ژوند د دواړو تېرېده چې نبی علیه السلام مبارک چې د خدیجه وفات شو که نه، نو ګډه به یې لاله کړه، یا چیلی یا ګډورې یا چیلوکې. نو د خدیجې رضی الله تعالی عنها چې کومې ښځې دوستانې وې نو هغې له به یې غوښه لېږله، د هغې د مرګ نه پس، د هغې د مرګ نه پس به یې د هغې دوستانو ښځو له غوښه لېږله. نو بیبي عایشه وي ما له پې غوسه راله، بل له خو په بن غوسه ورځي که نه، وی ما به ورته وي چې د الله رسوله په دنیا او ډېر زیات صفت به یې د ما مخکې کو، نو ما چې د الله رسوله په دنیا کې بله ښځه نه وه، دغه یوه بوډۍ وه چې دا سره وښکي یې نیولي وو. بنده چې بوډۍ شي نو وښکي خامخا، حالانکه عایشه وی ما لیدلې هم نه وه خدیجه، وی چې دا کوم وخت وفات کېده هغه وخت کې زه پیدا هم لا نه ومه، خو نبي علیه السلام مې ډېر صفت کو نو ما له پې قار راغی. نو حضور پاک به وخندل چې انها کانت وکانت، عایشه هم دقه یوه ښځه وه په دنیا کې او هم دقه یوه ښځه وه. او نبی علیه السلام فرمایي یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبریل علیه السلام راغی. ګوره چې اوس د پیغمبر خدمت کوي نو دا خو د الله د خوشحالېدو ذریعه ده. جبریل علیه السلام راغی او جبریل علیه السلام وایي نبی علیه السلام ته چې خاص الله دې له راولېږلمه چې په خدیجې زما سلام ووایه. دا ډېر لوی منقبت دی او الله وایي چې زیرې وله ورکه خدیجې له، زیرې ورکه چې جنت کې الله دې له یو محل جوړ کړی دی، داسې محل دی چې د یوې ملغلرې نه جوړ دی، نه پکې ټانکه شته او نه پکې پیوند شته، یوې ملغلرې نه مې وله محل تیار جوړ کړی دی او نه پکې شور و شغرب شته او نه پکې سړی شته دی. او نبی علیه السلام به فرمایل وی خدیجه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر هم ټول بچي دې نه پیدا و، بیبي فاطمه د دې لور ده، بیبي رقیه، ام کلثوم، زینب، دا څلورې لوڼه وې او درې زامنو، طاهر، طیب او سو قاسم، او څوک دا طیب او طاهر یو کس نوم، دوه زامن یو بچی ابراهیم، دا د ماریې قبطیې نه د پیغمبر بله بیبي هغې نه پیدا و، باقي ټول بچي د هغې نه پیدا و. او غار حرا کې چې به کله نبي علیه السلام عبادت کو نو دی به ورپسې ستوان وړل. غار حرا ته موږ نشو ختې، دومره ګران شی دی، موږ نشو ختې، اوچت غار دی او ختل سخت دی، دی به ورپسې اوبه خېجولې، دی به ستوان خېجول او خوراک به ورپسې وړو. نو 25 کاله عمر د نبی علیه السلام چې دا لومبۍ واده یې د بیبي خدیجې سره شوی دی او اولاد یې ټول پیدا دی. او ختم دی باقي د سیرت بیان انشاءالله آینده جمعه کې به بیان وکړم. رب العالمین دې مونږه د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم راوښي. ما درته ګوره د ټولو نه مخکې خبره کړې ده، تېره جمعه مې ویلې ده چې د نبي علیه السلام د دې سیرت بیانولو زما مقصد څه دی.
مقصد دا دی چې یو خو د خپل پیغمبر د تاریخ نه خبر شي، موږ د اګا او بنګا نه خبر یو، خپل پیغمبر تاریخ موږ ته نه دی معلوم، خپل پیغمبر تاریخ نه خبر شي. او دویم دا دی چې د حضور پاک د عظمت نه خبر شي چې د موږ د پیغمبر د څومره لوی شان شخصیت و. نو چې څومره عظمت د انسان زیات د چا پړه کې راشي، دا فطري نفسیاتي اثردار چې مینه ورسره زیاتېږي، محبت به پیدا شي. او د محبت نښه څه ده؟ ان المحب لمن يحب يطيع، چې چا چا سره مینه یو سره هغه بیا تابعداري کوي. غټ مقصد دا دی چې موږ د پیغمبر علیه السلام د سنتو تابعدار جوړ شو. الله دې هغسې وکړي. کوم نوم خدای انس او حذیفه دواړه ښایسته نومونه دي او دواړه صحابه نومونه دي. د مور بیماره ده، الله دې وله شفا ورکړي. د دم یو مریض دی په کور کې، الله دې وله شفا ورکړي. دا مرګري د کاروبار نشته، الله دې وله د حلالو کاروبار ورکړي. د حرامو په کاروبار مې وي پلار مجبوري نه، د حرامو کاروبار باندې کړي څوک هم مجبوري مې کوه. دم کور کې پریشانی ده، الله دې پریشانی په خیر بدله کړي. دا د نیمې څاروي ساتل دا زموږ د شریعت کې دا صحیح طریقه نه ده. اور باندې کوم شیز پروت وي په هغې خپلو مړو پسې لاس اوچتوي، دا ښه کار دی، ثواب. لاس اوچتول دا نه چې لاس اوچت کړي، لاس دی چې دعا وکړي چې د دې ثواب فلان کې ته وبخه. لاس اوچتولو دا معنا چې دعا وکړي چې د دې ثواب زما مور ته، زما پلار ته. زمونږ پښتانه خلک زنانه دې په لاس اوچت سره تعبیر کوي. که لاس اوچت هم نه کړي هسې مو وایي، که پړه کې مو وایي چې دا ثواب د پلان کې شو، الله ثواب رسوي. دعا وکړئ رب العالمین. عبد المصور ورته وایي، المصور. الله ته څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي. خدای که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. الله که څوک په پریشانو کې مبتلي، پریشانی په خوشحالو بدله کړي. الله ته زموږ د نبی علیه السلام تابعداري نصیبه کړي. خدای د فتنو نه محفوظ وساتي، د مخلوق د شر محفوظ وساتي. الله د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي. خدایا د دواړو جهانو د شرونو نه مو ساتي. کوم مردگان چې وفات شوي دي، ملکی امان وفات شوی دی او د روح الله دی خور ده. دې ته دعا وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي، الله ته مغفرت نصیب کړي. نور څوک مردگان وفات ټول دی الله مغفرت نصیب کړي. پروردگار ته زموږ نه راضي شي. خدای د خوشحالو زندګي نصیب کړي. خدای د دنیا او د آخرت د غمونو نه مو ساتي، د دنیا او د آخرت د پریشانو نه مو ساتي، د خیر او د برکت ژوند نصیب کړي. او خدای دین سره محبت او مینه پیدا کړي. اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. گرانو منوارو زندہ دکان پتا یاد درئی سرائیدین اسلامی کیسر اینڈ سٹڈی سنٹر حنیف اللہ اینڈ قدرت اللہ دکان نشترآباد براستہ مدینہ مسجد مس سکندرپورہ چوک پشاور. موبائل نمبر ہے 0301 88 91 321. دوبے دل نمبر 0345 91 47 115. دل بر زمان کول دے دل بر زمان کول پا نبیانو کی پاک نبی سر بر زمان کول دے دل بر زمان کول دے دل بر زمان کول دے دل بر زمان. خدای چې دې بلل پایا سینو پاتوا دې داسې د معنی نډا کول نوم د چا دې کول نوم د چا دې کول دې نبیانو کې کول پیغمبر زمان کول دے دل بر زمان کول دے دل بر زمان کول دے دل بر زمان. زارد بیت اللہ نظار مسجد اقصی نظار گنبد حضرہ نظار زار دخپل آقا نظار زار دخپل آقا نظار دا غیو شافی دے پا قیامت کی پا محشر زمان کول دے دل بر زمان کول دے دل بر زمان کول دے دل بر زمان
کول پا جمال یتا کول ہم بشر لری لوی پا سخاوت کی کول شاہی در لری کول شاہی در لری ہر صدی روخان دا محبوب پا مخ انبر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما ستا پا عاشقانو کی زیو گناہ گار یما ہری قربانی تا اے حبیب زتا یار یما حبیب زتا یار یما او می غواړه ځانتا کړه خوشحال زگر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما تلبز سلام غریب ستا د درگاہ دایما جاړم د هجران زستان چی جودایما ستان چی جودایما شوم سودای حمید نشتا دے بل در زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما کول پا نبیانو کی پاک نبی سر بر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما کول پا نبیانو کی پاک نبی سر بر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما کول دے دل بر زما ناراضی پدی دنیا تلے دوران بیا تیر ساتا پس باوکڑی لو ارمان بیا نو د حساب او د کتاب وخت کې بجاړې زار زار دا بوای چې ژوندون وې په جهان بیا نشتت لل بغیر د مرګا بل طرف تا ولی دلتا بنا اوری د شیطان بیا نو تورو خاورو کی دی زید دا غنشتنو دا دولت بدر ن پاتشی امان بیا ستوفا زان سرواخل مہر والا شرمندہ بنشی حالتا پا میدان بیا ستوفا زان سرواخل مہر والا شرمندہ بنشی حالتا پا میدان بیا
یو رز باور داخل شي تورو خاورو ته انسانا لړ بشي دنیا نا سرا د ډېر ارمانا لړ بشي دنیا نا سرا د ډېر ارمانا یو رز باور داخل شي تورو خاورو ته انسانا لړ بشي دنیا نا سرا د ډېر ارمانا لړ بشي دنیا نا سرا د ډېر ارمانا قبر کی تیاری دی ډېر ډېر عذابونه دي ډېر مصیبتونه تکلیفونه فریادونه دي قبر کی تیاری دی ډېر ډېر عذابونه دي ډېر مصیبتونه تکلیفونه فریادونه دي خلاص بنشي هرگز تورې د الله نا لړ بشي دنیا نا سرا د ډېر ارمانا لړ بشي دنیا نا سرا د ډېر ارمانا قبر دا آواز کئی مس مگر ز دنیا کے واور اے انسان یو ظلم مات راشی قبر دا آواز کئی مس مگر ز دنیا کے واور اے انسان یو ظلم مات راشی سوزی با پاور کی با پریشانا لڑ بش دنیا نا سرا د ډېر ارمانا لڑ بش دنیا نا سرا د ډېر ارمانا آلتا بلاگان باستا تنترا جماشی یو زل چی دی مارو خری پخارو کی بنناشی آلتا بلاگان باستا تنترا جماشی یو زل چی دی مارو خری پخارو کی بنناشی ڈک بدی بدن شی ټول د قبر هر اشانا لړ بشي دنیا نا سرا د ډېر ارمانا لړ بشي دنیا نا سرا د ډېر ارمانا آلتب پمال دولت خدای نخلاصی دین شی دوٹوٹی کفن ایلا بنور ساولین شی آلتب پمال دولت خدای نخلاصی دین شی دوٹوٹی کفن ایلا بنور ساولین شی